باب تفسیر قوله تعالی واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن کله چې طلاق ورکې تاسو خود تا فبلغن اجلهن بیا ورسېدوی اختتام د اجل عدت تا یعنی عدت ختم شي نو فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن دې ځکه فقط بخاری صاحب یو ترجمه ته اشاره کړی دا چې مخاطب اولیاء دي نو فلا تعذلوهن نو اے د دې خذو اخپلانو ممنه کوي دې خذو لرا ان ينكحن ازواجهن چې دوی نکاح کی خپل هغه خاوندانو سره چې کم د دې متلقینو دا یو مسله شوخه خدای زمن کې بل مسله هم ده زمانی د جاهلیت دا رسمونو اوسم په د پښتنو کې شته لکه یو سړي خزل طلاق ورکړه خدا طلاق رجعي دغه چې طلاق رجعي کې رجوع په تجدید د نکاح سره پس د انقضاء د عدت ناراضي او ار کله چې طلاق باین وي نو دغه د پاره نکاح دیش خو چې کله تغلیظ راشي نو بیا ال اخري خبرې پکې تخیل کنا یعنی درمیان کې د بل واده واستوي اوس مسله داو کې یو خزل خاون طلاق ور کړی دی او طلاق رجیو عدت ختم شو بیا د خاون چاہت خوخراله چې د خزل سره بیا رجوع کوا او دې خزل ته رجوع کوي یعنی نکاح سره او دې خزم خوخرا چې نه بساش نا کومه خدا زوړ شنا خدي او دا د ادب خبروم ده ٹھیک شو کنه الله الله نه بسلاش نا کوم دا زوړ شنا خدي دغه وخت د دې زوجین په خپل مابین کې یو بل طرف ته مانوسیت پیدا شو نو الکه د خزي ورساو ته پلار ته رونو ته مامګانو کاکاګانو لا د دې خبرې جواز نشته دی چې دې خزي او د دې خاون په نکاح کې رکاوټ پیدا کی ذالک اسکا لکم اطهر قران ذکر کوي دا ډېر اسکا او اطهر دی په دې لحاظ سره کې چرتا سو نکاح ته نه پرې دی نو کې دا خزه بل خاون نه کی نو کې دې چې دوی هغه زوړ نسبت باندې بیا یو بل سره ملاقاتونه پټ کی هغه د حرامو ملاقاتونه یا ممکنه ده چې سړی عادت ني نو دې خو صبر کوي کنه چې دې عادت خو به صبر یا چټي نه غواړي کنه او چې عادت ني بیا به چټي کوي مطلب دا چې هغه ته بس یادېږي نو دا رنګي کې چې دې له تاسو نکاح ته نه پرېږي دی نو دې بیا چرته دا نور ځانه د حرام لار اختیار نه کی لہذا دی په نکاح کې محال کېږي بس او دا ترجمه لکه دلته دا موږ تفسیر کې بل ترجمه کوو هغه ډیره مزیدار ده چې فلا تعذلوهن کې خطاب دی دغه مطلقین وتا چې تاسو دا مطلقه پس د انقضاء د عدتنا بل سړی سره نکاح کوي چې کوم دی په خپل ذهن کې ځان خاون متصور کړي دی نو اے مطلقینو د دې خزي او د غبل سړي په نکاح کې تاسو رکاوټ مو پیدا کوئ لکه دې کې ستا خزيوال نو وته نو ستو پکې سکه تاسو پکې اختیار دي سويزه توړه را قربان به قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابو عامر الابدي قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال كانت لي اخت تخطب الي قال ابو عبد الله وقال ابراهيم عن يونس عن الحسن حدثني معقل بن يسار قال التحويل وحدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن ان اخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فابى معقل فنزلت فلا تعذلوهن ينكحن ازواجهن ګوره دغه مسله ده چې دا خزه چې کومه مطلقه شي وا
دا معقل ابن یسار خور وا او د دې خزه خاون چې د ابو البداه یا بداه ابن عاصم دی رومبی روایت کی اختصار دی جی رومبی روایت کی اختصار دی معقل ابن یسار ہوئی کانت لی اختن زما یو خور وا تختبو الیا چې پیغام د نکاح راولې گله شماته دی هغه ٹھیک شو کنه ما نه دغی کوئی دن او وخته شو تختبو الیا ما نه دغی نکاح او وخته شو بس اوس نور پدې کې څه نشته دی او دا جنې نوم چېونو جمیل او ښا جمیل جمیل بنوي ښا جمیل مصغر یا لیلا وا او خاوند چې کوم دی کنه نو دوی ذکر کړي ابو البداه یا بداه ابن عاصم دا دویم روایت کې ذکر کیږي چې ان اخت معقل ابن یسار طلقا زوجها د معقل ابن یسار خوروا چاغله خاوند طلاق ورکړو ابو البداه فترکان بیا پر خدا دغه سی رجوع نکړه حتی ان قضت عدتها تردی چې دی جمیلی یاد دی لیلا عدت مکمل شو فخطبها بیا دغه وخت دی متعلق ته خیال راغې نو فخطبها نو دی طلب د نکاح وک د دې د ولیانو نه د دې د وارثانو نه چې د خپل خور ماته بیا په نکاح کې راکې نو فابا ولیانو د دې جنې انکار وک فنزل ذات نازل شو فلا تعذلوهن اے اولیاء د دې خذو ممنکه دې خذو لرا اين کې نازواجهن چې دوی نکاح کې خپل خاوندانو ته اوس خاوندان نو پاتې شوی اين کې نازواجهن به اعتبار ما کانا ٹھیک شو امام شافعی رحم الله مسلک دا دی چې دا نکاح په عبارت ته خود باندې جایز نه دی نو دې ځنه استدلال وکړو ګورا دا وارث اختیار دی فلا تعذلوهن ان ينكحنا دا وارث اختیار دی خذ خپل نکاح نشو کوله مګر دا دلستا صحیح نه دی بلکې د خذ اختیار د نکاح شته پای کې رضا د وارث پکاره ده زکه فلا تعذلوهن قران وی منا کویم د دې نه چې دا خپل نکاح وکي او کته نه منا کوي نو د دې په بعد نکاح صحیح دی دا دلیل د حنفی دی مثلا شو چلو باقي باب تفسير قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 اشهر و10 الى قوله بما تعملون خبير يعفون يهبنا ګوره علماء کرام توجه کوا دا تقریبا نیمه صفه اغه حافظو علی الصلوات پوری دا یو مسله ذکر ده تاغه په قران ویلی کنه دا ایتونه سورۃ النساء دي او کنه دي کنه سورۃ النساء تولا دي کنه دا ایتونه سورۃ النساء سورۃ البقره دي دی کی رنبه آیت په ترتیب د تلاوت کی والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر و10 دی آیت آیت تربص وی په اصطلاح د محدثینو کې آیت التربص وی دا دین پس بل آیت راځي والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا وصیه لازواج متان الى الحول غیر اخراج وصیت لازواجکم دغه وصیت لازواجهم متان الى الحول غیر اخراج اوس دې دویم آیت کې چې کوم ځای کې د یو کال پوری د وصیت ته نغت آیت الحول وای اوس مسله دا ده چې د عدت متوفا عنها زوجها سلور میاشتې لس ورځې دی او یو کال دی د جمهور مسلک دا ده چې سلور میاشتې لس ورځې دی لکه څنګه چې تقاضا د آیت تربص ده اور هر چې آیت الحول دی هغه منسوخ شو
بس او د آیت التربص دغه ناسخ شو پوه شو په دې باندې دا یو مسله شو په دې بیا اشکال دی چې دا څنګه ناسخ او منسوخ شو قاعده دا ده چې منسوخ او مقدم وي او ناسخ مؤخر وي د چې کوم آیت ناسخ او هغه مقدم دی او منسوخ مؤخر دی داغي جواب دادی چې الکه یو د ترتیب نزولی دی او یو د ترتیب مصحفی ترتیب نزولی کی آیت الحول چې کوم دی هغه مقدم دی او آیت التربص مؤخر دی توجه ہے ترتیبی نزولی کی داسې دی اور هر چې اوس ترتیبی تو دغه مصحفی دی دیتا ترتیبی توقیفی ویل کیږي او ترتیبی توقیفی هغه ته وی چې دی کې د چا عقل ته گنجائش او دخل نشته بلکې دا به امر النبی صلی الله علیه وسلم شوی دی او زمونږ د استادانو چې کوم تحقیق دی نو هغه کې دا اشکالات ناراضي منګوي چې عدت متوفان ها زوجها دو قسم دی یو عدت وجوبی دی یو استحبابی دی آیت تربص کی عدت وجوبی ذکر دی چې دې سلور میاشتو لسرزو کې به دا بالکل نوزی دا کورا او آیت حول کی عدت استحبابی دی کہ سلور میاشتې په تیری شي او کې دا په خپل خوخي ځان له بار بل د نکاح وغیرہ بندوبست کړي نو ته پکې رکاوټ م پیدا کوا او کچر دا بار تتل نه غواړي نو یو کال پورې تا ته حکم دی استحبابن چې ته دې روټه کپڑا او مکان وغیرہ بندوبست کوا ناول کې آت کې وجوبی شو په دیم کې استحبابی شو لہذا کې نسخ نه مستحق شو دا خو یو ځکه خبره تیر شو دا یو مسله شو دا به اول کې راشي دیمه مسله عدت متوفان ها زوجها دا کونډه خزه متوفا د دې دوه حیثیت دي یا خو به دا غیر حامله وي یا به دا حامله وي اوس د حاملی چې متوفا هم وي دغه عدت سره وزد حمل دا او کې 14 دی یو قول منصوبه الى عبد الله بن مسعود داوی چې دته ابعد الاجلین ته د عدت وي هغه څنګه شو کې سلور میاشتې لسره د تیری شوی لا حامل نه و عدت په وزد حمل دی لا سلور میاشتې او لسره د لانی پورا شي وزد حمل مخ کې شو نو سلور میاشتې لسره د عدت دی چې کم یو مؤخر وی ناغي ته موږ عدت وایو دیم قول د عبد الله بن مسعود نه داده چې دا وزد حاملی عدت چې کم دین وزد حمل دا اوس دا وزد حمل والا آیت چې کم دی د سورته طلاق دی او اولات الاحمال اجلهن یضانا حملهن نو پدې کې دا قول دی چې بعض علما وی چې دا آیت الحمل سورته طلاق والا دا ناسخ دی د آیت التربص چې د سورته بقره دی دا ناسخ شو لیکن محققین وی چې ناسخ نه دی بلکې دا عام مخصوص بعض دی معنی د متوفا عدت سلور میاشتې لسره دی البته کې حامله وا نغته مخصوصه ده چې هغه وزن حمل دی اگر چې هغه په 15 مرضی ولونه شي لکه د صبحي واقع چې اوس بته وای ٹھیک شو چلو لیک صبر وکا دا یو ټکی پکې پاتې شو زما طبیعت بیا خرابي دا ګور الی قول صاحب ما تام خبیر باندې ختم شو یعفونا یهبنا د یعفونا معنا جمع د مؤنث شو یعفونا ای یهبنا چې دا خزي د تمار خپل وبخي دا کوم ذکر راغی دی درسلو اتن رسول راغی څنګه د آیت مبارک فرضتم ما فرضتم الا ان يعفونا او يعفو الذي بيده
عقدۃ النکاح یعفون معنی دا چې یهبنا چې دا خذ در تخپل اغنسو وبخي په صورت د نسو حقدار ده فادر توی چې یارا استاد مار سره د سکوما چې ما حسین نو ځخپل کار کو ما استاد پیسو څه ضرورت ده او دا ډیره غیرتی خبرې دي قرآن ډیر غیرتی خبرې کوي لیکن دا بعد خلک موسی کله کله فتوا او په دې مارون باندې جګړې وبه قال حدثني أمية قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبوها أو تدعوها قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. ما شاء الله ګوره مولانا صاحبہ دا زبیر ندی ابن الزبیر عبداللہ ابن زبیر دے حضرت عثمان ابن عفان چونکہ دے ناشر قرآن دے ورتوی چې چونکہ دا قرآن عظیم کی دو آیت دی یو آیت التربص دی یو آیت الحول دی نو ارکل چې دا آیت الحول منسوخ دی نو بیا دا قرآن کې ولي کړل دی په دې سپوږمۍ چې منسوخ دی بیا ولي کړل دی ابن عباس ورته بچیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کما تکم طریقه خودلې دا زه پاره کې تغییر نشم کولای او زه د قران عظیم یو آیت چې پیغمبر علیه السلام ماته ویلو چې فلان کیږي پسې اولی کا زه پاره کې بالکل تغییر نشم کولای اگر چې منسوخ دی خو د تغییر حق ماته نشته دل نه لیکلو یاد لیکلو دا یو خبر د عثمان عبد الله بن زبیر په منځ کې جګړه وشو خبر اخلاص شو اوس بیا په دې کې د اشکال د کې عبد الجلیل دا وایي چې دا آیت منسوخ ده نو په دې کې فایده نشته دغه جواب محدثین کې چې فایده ولی نشته ده په تلاوت کې فایده ده چې من قرأ حرف من القرآن نو فله عشر امثالها نو اوس کې دا آیت منسوخه هم دي نو په تلاوت کې تعالی ثواب ملاويږي اجر ملاويږي ونشوي حکم د الله دی او دقه دې کې یو جمله علما لیکل دا داړي راخسته دا او هغه دا چې هر آیت چې کم منسوخ دی من وجدا محکم دی په بعضی جزئیات خپلو کې او ځکه قران ذکر کړل من وجی دا محکم دی په اعتبار د بعضی د جزئیاتونه لکه هغه بعضی جزئیات مګه دلته اصول تاسو ته چې د آیت الحول کې استحباب دي بعض جزئیات کې محکم څه کنه او دا د انور شاه کشمیری سیم نقطه دا د مولانا حسین علي سي زموږ د روحاني نکاح هم نقطه ده نو دغه موږ د خپل بزرګانو شيوخ او امزرونه اوریدو خو شي کنه مخکې ده ها اورګه والذین يتوفون منکم ويذرون ازواجا قال ابن الزبير عبد الله ابن الزبير وی قد نسختها الايه الاخرى دا آیت التربص چې دی دا آیت الحول چې دی دا خو منسوخ کړ دی آیت التربص فلما تكتبوها او تدعها دا دو سوالات شو فلما تكتبها نو ولتا دا لیکل دی په قران کې او تدعها یا ولتا نه دی پرېخه ولتا پرېخه دی په قران کې لیکل دی ولې یا ویلو او تدعها یعنی لما تدعها ولې بیا پرېخه ولرکله به دیو کرا قال عثمان يا ابن اخي اے روار لا اغير شيئا منه من مكانه نشم بدل یو آیت قرآن عظیم د زید اغینا دا زما حق نه دی موضوع کاتب د محمد رسول الله ما خلاص قال حدثنا اسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن نجيه عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب فأنزل الله الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للقول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. رجبت نه جوړه ښا پوښښ کنه ګورم دا حافظانی کې دي داسې کې زما ګوتیس نه لګي دا قرت چې ما بالکل خو زه اکثر تراوی ځان لکوم
ځکه چې هغه بس یعلمون تعلمون پته لګي نور پته نه قرطا نه جوړ کړی پوه شو کنه اوس ګوره دی آیتونو مطلب دا دی چې دا دو آیتونه د یو تربص او یو د حول د دې دوه آیتونو کې مناسبت دا کوي چې رومبي آیت کې عدت واجبی فی بیت زوج دی او رستنی آیت کې عدت مستحبه دی پس تا عدت واجبه نه ولو کان فی بیت غیر زوج بس نور څه نشته پکې مجاهد والذین توفون من وذر ازواجا قالت كانت هذه العدة دائدته تعتد عند آل زوجها چې دته ته رو دارز پشمارلې په خوا کې د آل زوج یعنی خاندان زوج دا واجبو فانزل الله تعالی بل الله راولېګه والذین توفون منکم وذر ازواجا وصیت لازواجهم وصیت کول په حق خاوند بیبیانو دوی متاعا الى الحول غیر اخراج نفاغسل فمال د خاون کې تر یو کال پورې په دې حال کې چې نه وکل ها فین خرج نه کې چر دی وزي پس د تکمیل د عدت واجبنا فلا جناح علیکم گناہ نشته پتا سو باندې اے ورثاو د دې زوج فی ما پاغه کار کې فالنا فی انفسنا چې کای دوی په بار د خپل ځانونو مم معروفن سکار د نه کای د من مانما سکار د نه کای مارا کې ځان له مزدوری کوي یا ځان له د بل واده بندوبست کوي چا سره ځان سره لین جوړ کړي او پای کوي د کنه کول شي کنه قال فرمای چې جعل الله لا تمام السنه الله پاک ګرځول دې خزر لپاره عدت پورا کال 7 اشهر و 20 ليله وصیتا و میاشت او شل ورځې دا وصیت ته انشاء سکنت فی وصیتها کله دې خوغې نو پاتې کی دې په وصیت کې وان شات خرجت او کې خوغې نو وته شیدا یو کا سودی سلور میاشت له سره دې عدت متوفا واجب شو او ورځې او څو شل ورځې دا عدت سبب شو اوس خوغه دادا چې ورځې دا و میاشت او شل ورځې دا په زوج کور کې پاتې کی او کې بار پس پورا کې دود سلور میاشت الله سره زونه نو سلور میاشت او لسر دی او میاشت او شل رضی دا دوار چې مجموعه کې یو کال 12 میاشت جوړیږي ٹھیک شو کنه یعنی 12 میاشت جوړیږي جی ٹھیک شو وهو قول تعالی غیر اخراج په دې حال کې چې نه دی وکړ وصیت فین خرجنا فلا جناح علیکم کې دوی په خپل وزي پس ته پورا کول د عدت واجبنا نشته پتا سبحان ګنا وفلدت کما واجب علیها عدت په دې خزه باندې واجب دی زام ذالکان مجاهدین دا د امام مجاهد قول دی هغه وی چې د عدت متوفا چې کوم دی استحبابي دم واجب شو وقال طاوی قال ابن عباس نسخت هذه الايه عدتها عند الها دی آیت الحول منسوخ کړه دی عدت دی خزه په کو د خاندان د خاون فتعتد حيث شات چې کوم ځکه عدت تیرول شي کوم عدت عدت مستحبه لقوله تعالی غیر اخراج وقال اطاعت انشاء اعتدت عند علی کې خوغوینو عدت تیر کی علیه آل د زوج څخه وسکنت فی وصیتها او په دې وصیت کې د پاتشي و ارشاد خرجت کې خوغوینو ځان لا خپل کاروبار به پارا پس ته پورا کېدو د وصیت د عدت واجبنا وتشي لقول تعالی فلا جناح علیکم فی ما فعلنا فی انفسنا من معروف نشته ګناه پتا سو باندې هغه کار کې چې کول کوي دا خزي قم موافق د شریعت وی بیمار د هسپتال ته ځي وشو کنه خپلانو کړه با پردزي ټیشن کوي نه کزاله چرته واده ګوري احمد سلیم جن جوړي اجازه ته کوي دی قال اتو ثم جال میراثو اغه نه پس بیا حکم د میراث راغې یعنی یوسیکم الله فی اولادکم راغې او د خود پر ولهن الربو ولهن سمون ذکر کا فانو صح سکنا بیا سکنا په خاوند باندې
یعنی په رساو د خاوند باندې هغه منسوخ شو فتعتد حيث شات ولا سكنا لها عدت تیرول شي چې کوم ځکه خوخوي او دیر پاس سکنا نشته. وان محمد ابن یوسف قال حدثنا ورقه عن ابن ابي نجيح عن مجاهد بهذا وعن ابن نجيح هم ویلشي عن عطان ابن عباس قال نسخت هذه عدتها في آلها منسوخ کر دے عدت دا عدت مستحبه فعال کی فتعتد حيث شاد لقوله تعالى غير اخراج مخذا. وبه قال حدثني حبان قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال جلست الى مجلس فيه عزم من الانصار وفيهم عبد الرحمن بن بس ګورا مولانا صاحب عبد الله ابن عون د محمد ابن سیرین نه ذکر کړي. دا محمد ابن سیرین خو پیژنه کنا کتاب الرؤیا مصنف دی اځ کوم استاد بالغ په فروتي طالبانو د بالغ لاندې یو عین اور یو منغز ایو تعبیر رؤیا دا ضروری وجه چې کوم خوب ویني بس سار په کتاب باندې علي چې دې خوب څه مطلب دی. دا محمد بن سیرین و چې جلستو الی مجلس زکین استم په یو مجلس کې یعنی لامن فی مجلس فی عظم من الانصار عظم من الانصار پدې کې غټ غټ سرداران د علم او د انصار قبیلینا او زماد علم نخا وفیم عبد الرحمن ابن ابي ليلى دا تخصیص بعد تامین دے فذكرت حدیث عبد الله بن عتبہ ما دغه وخت کې حدیث عبد الله بن عتبہ ذکر کا فی شان سبیعه بنت الحارث فبارد هغه حدیث چې ما د عبد الله بن عتبہ نه اوریدو په شان د سبیعه دا سبیعه زنانه ده لور د حارث. فقال عبد الرحمن سیبوی عبد الرحمن ابن ابي ليلى ولكن عمه لیکن تردا عبد الله بن عتبہ چې عبد الله بن مسعود دی د عبد الله بن عتبہ چې دی د عبد الله بن مسعود رواره دی وې تردا عبد الله بن عتبہ چې عبد الله بن مسعود دی کان لا یقول ذلک هغه دغه سنوي. اصل مسله دا و چې د اختصار دی ښا مسله د سبیعی وا دا سبیعه چې وا د دې خاوند مرشه ټیک شو چې خاوند دی وفات شو دا د خپل خاوند نه حامله وا تقریبا چې 25 ورځې تیر شوې د دې بچي پیدا شو وځه د حمل شو بیا دې غسلو کو فارغه شو انو دې خپل ځان جوړول شروع کړل لکه څنګه رانجه مانجه او صفا کپڑے او سر وړول وغیرہ کنه خزا هغه انو یو صحابي بل پیغام د نکاح ول راولېګو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د خپل حالت ذکر ک پیغمبر اسلام می ټیک تا ته فارغه دې دتنا واده کولش. دا خبره چې عبد الله ابن عتبہ چې بیان کړه ابن سیرین ته ابن سیرین په مجلس کې چې د صبح واقع ذکر کړه نو یو مجلس کې یو کس وی چې عبد الله ابن عتبہ چې دی د خپل د تر ابن مسعود نه ولی خلاف کوي هغه د ابعد الاجلین قائل دی دا خیال وتا هغه د ابعد الاجلین قائل دی وې دغه وخت کې د ابن سیرین وی چې ما چیغه کړې په حدیث بیانولو باندې وځګنا او ما ته عبد الله بن عتبہ دغه سویل دی اخیال نه اوس په دې کې دا سوال دی چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ابعد الاجلین فتوا نه ده نو څنګه منسوب شو دا نسبت غلط دی. بعض علما چې نسبت غلط نه ده ممکن د اولا د ابعد الاجلین قائل وو واقعي د سبعین پستا د تخصیص بعد التامین یا بقولی د نسخ قائل شو مثلا شو جی نو ګور ورڅخه فذكرت حديث عبد الله بن عتبہ في شان سبيعه بنت الحارث وقال عبد الرحمن ولكن عمه عم دتر عبد الله بن عتبہ چې كان لا يقول ذلك فقلت محمد بن سيرين ماوي اني لجريء ان كذبت على رجل في جانب الكوفه ځانته
یرا چې دا خبره ما غلطه کړی زه خو بیا ډیر لوی مجرم ما چې دروغ می جوړ کړی په یو تازه سړی باندې چې اوس د کوفی خوا کې پاتې کیدونکې دی چې عبد الله بن عتبہ دی معنا دا چې عبد الله بن عتبہ ما اوریدي نو که تاسو وایئ چې دا د عبد الله بن عتبہ قول صحیح نه دی نو سمو خیال دی ما په یو لکه مون پښتانه وي څه دی خیال دی ما په یو ژوندۍ سړی دروغ وي معنا دا چې دا دروغ اوس هغه سینا څخه کړه کوفه کې هغه پاتې کی عبد الله بن عتبہ لا څه تاسو ته الګه کې یو سړی مړی نو سړی په دروغ وای نو یا دروغ پټ شي په ژوند چې ته دروغ پټیږي دروغ پټیږي انی لجریون نو زخه بخامه قدیر جرأت کون کې په ګناه باندې ان کذب علی رجل کما دروغ ویل په یو سړی باندې فی جانب الکوفه چاوسیږي په طرف د کوفه چې عبد الله ابن عتبہ دے ورفع صوته اور ابن سیرین خپل आवाज اوچت ک یا خدا چې دا اردا قول اوچت الفاظ سره وي یا انی لجریون ان کذبت دی ټکی باندې الفاظ اوچت کړه صوت اوچت ک زکه چې سړی رښتینی نه غیلا په خپل خبره کې جذبه راځي کله چې دې ته د دروغتیا نسبت وشي او څور وزته ته دروغ کوم کنه داسې قال ابن سیرین ثم خرجت زدی مجلس نه بار شم فلقيت مالك ابن او مالك ابن عوف قلت ما ورتوي كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى زوجها وهي حامل صدا فتو عبد الله بن مسعود وبعد غزنانی کند شوی چې خاون ته مر شوی او دا حامله فقال دي قال ابن مسعود ما شاء الله ابن مسعود وتوي اتجلون عليها التغليظ ولا تجلون لها الرخصه ما شاء الله مقصد دې قول سن آشنا قول دی ابن مسعود وی اتجلون لها التغليظ آیت تاسو دې خزل را په یو طرف ته خود سختۍ طرف ته راخکې چې کله دا حاملې او سلور میاشتو او لسرزو کی فارغه نشي نو تجعلون له التغلیظ بیا کو سختۍ ته راخکې او هغه وځي حمله پوری عدت دوای ولا تجعلون له رخصتا نو اوس چې د سلور میاشتو نه مخکي وځه د حمل شلا نو پر رخصت ول عمل نه کوي په سختۍ ولا راخکې او په آرام او په سہولت ول نه راخکې مطلب یې څه شو چې تاسو وځه د حمل ته عدت وای په صورت دي چې عدت واجبینا دنه دا فارغ نشي نو چې الته وځه د حمل عدت وای نو بیا دلته چې زر فارغ شي نو ولې ورته اسانتیا نه راواله نو دینه دا معلومه شو چې د ابن مسعود سے دا مسلک نو چابد الاجلین دی چابد الاجلین وی نو ولا تجل الرخصه بیا خو نشو ویل کنه ولا پوښو دی باندې معنی یاد کړئ خان ابن مسعود اتجلون علیها التغلیظ آیت تاسو ګرځوي په دې خزه باندې سختی په صورت وزد حمل پس ته تیرې دو د سلور میاشتو لسرزونه دا تغلیظ شي کنه چې یو خزه حاملوي او سلور میاشتو لسرزه تیر شي او وزد حمل نشي او تاسو چې دا لا معتدده ادا په عدت دي زوج کې پاتې کیږي خو تغلیظ شي کنه ولا تجل الرخصه نو تاسو ولا نور کوي رخصت اجازت په صورت فراغت په وزن د حمل سره مخکې د عدتي سلور میاشتو لسرزونه نو معلومه شو چې د امام ابن مسعود سے فتوا دا وزن د حمل د داسې شو اخراج ان العدت په دې سره کیږي بیا وی والله لا نزل سوره النساء القصرى بعد طولا قسم دې په خدای باندې چې نازل شوی دی سوره النساء ان هغه سوره چې پای کې احکام د خود دي القصرى مختصر هغه سوره الطلاق ته بعد طولا پس هغه سوره النساء چې په احکام د نساء پس هغه سوره نه چې په احکام د نساء کې دي او طویل دي چې بقره ده بقره کې 14 دي
خدای نه پس سورۃ طلاق ده اولاد الاحمال ذکر کړی دي لہذا هغه رستو دي او دا مخکې ده هغه ناسخ دي او دا منسوخ دي حد د حاملې کې لیکن عام مفسرین وی چې هغه ناسخ نه دي نه دا منسوخ دي بلکې هغه آیت دی لپاره مخصص دي تیشوا چلو وقال ایوب عن محمد لقيت ابا عطیہ مالک ابن عامر چلو باب تفسیر قوله تعالی حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى باب دې په بیان د وضاحت دې قول چې حفاظت کې په ټول مزون باندې خصوصا صلات وسطا 20 یا 25 اقوال په دې کې دي چې صلات وسطا کم یو ده خو هر مو صلات وسطا ده تر دې پورې بعض علما وایي چې صلات وسطا چې کم ده د جمعې مز ده څوک صلات وسطا چې کم ده هغه عید الضحى ده په میاز رضی کې خدا کیږي څوک صلات وسطا هغه فطر ده بیا وی څوک فجر ده او څوک ظهر ده او څوک ماخام ده او څوک ماسوتن ده او څوک ماضی احناف چې مازیګر ده او الحمدلله دا قول چې کم ده دا ډیر مؤید په ډیرو حدیثو سره ده او دې ځکه خخ علماء شوافیو بل تحقیق شافعی پرې خره او حنفی راغسته صلات وسطا نمازیګر ده ځکه چې سار درزی شرعی رنبه موز ده او ماسپخین دویم ده او د لیل شرعی رنبه موز ماخام ده او دویم ماسوتن ده نمیز کسی جرا خو استا مازیګر نه رہی کنه قربان دیتا نه کنه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد قال اخبرنا هشام عن محمد بن عبيدة عن علي قال النبي صلى الله عليه وسلم التحويل وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال هشام حدثنا محمد بن عبيدة عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم واجوابهم شك يحيى نارا او اجوابهم ما شاء الله ګوره دا حدیث تا مخ کې ویل دی ښا ټیک شو حضرت عمر صاحب چې غسل راغلو دا کوم ځای کې وکم واقعا په تبوک کې ها غزوه احزاب کې نو دې چې غوسه کې راغی وی د الله پیغمبر دو کافرونو خو دې غور کې چې مازیګر مزرانه مؤخر کې نبی اسلام امام نه دکې راځه الله اکبر اجي بیا بانګوش انا اول دی مازیګر مزو کې بیا ما خام مزو آیت اشاره ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى دی مشرکینو مګه مشغوله کو د صلات وستانا حتا غابت الشمس تر دې چنر پریوت خدا د مازګر وکنا مل الله قبورهم وبيوتهم نارا الله د دوی قبرونه او کورونه په اور د جهنم ډکی یا فرمای بیوتهم او اجوافهم فرمایلو مل الله قبورهم واجوافهم الله دې ډکی د دوی قبرونه او د دوی دا کندوان خېټه کنا کندوان شک یحیی نارن بشک یحیی نارن څنګه لګوره ښا شک یحیی معنا بیوتهم یا اجوافهم دې کې د یحیی راوی تردد دې تشوا او د ملا مفعول نارن دې ملا الله قبورهم نارن یعنی بنارن مل الله بیوتهم نارن یا مل الله اجوافهم نارن جی راو تفسیر قوله تعالی وقوموا لله قانتین مطیعین د قانتین د قنوت نه دی او قنوت په معنی د اطاعت سره دی الله ته ودرېږي تابعداري کوونکی د معنی د مطیعین معنی دا شو چې هر هغه حرکت چې منافی د صلات نه دی دغه نه به اجتناب او ګریز کوي مخکې دا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل بن ابي خالد عن الحارث بن شبيل عن ابي عمرو الشيباني عن زيد بن ارقم قال كنا نتكلم في الصلاه يكلم احدنا اخاه في حاجته حتى نزلت هذه الايه حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فامرنا ورسیدی تم ورسیدی خودم درته ورسیدی
ماشاءالله ماشاءالله ګورا مولوی سیوا زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې آیت نزول نمخ کې كنا نتکلم فی الصلاة موږ به یو بسره خبرې په مانځ کې کولې هغه دانه چې څه دی خوړنی دا خبره چې سور رکعات وشو کنه د جنت تراوله رکعات د نزی یادا لکه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا په موږ کې دا کلام جایزو یکلم احدنا اخاه فی حاجتی نو خبرې به کولې زمونږ یو ورور پر رول سره په خپل ضرورت انساني کې معنی داو چالکا زه خو زمز مصادر پاتې بیا ځان سره چې موږ یو کاري خرالم ته ٹھیک تو کنه او یا فی حاجتی مراد داو چې لکه سورکاتو شو سو پاتې دی وغیرہ په دې ترتیب سره حتا نزلت هذلات حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت اوس مولانا د قانتين ترجمه نه ده بلکې د قانتین یو حصہ ده ځکه الته کې مطیعين شو الله تعجزی کون کو درې گئے نو من جمله د افراد د عاجزین السکوت نو امرنا بالسکوت ونهینا عن الكلام بر روایت کرا دی باب تفسير قوله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا منتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون پس شوی اما کې څنګه غزونه نه کنه دا سوای ګوره ښا منګه به دای ویلا او چرت کې ما ویلا کنه انا چاته امیر محترم با شیخ القرآن مرحوم ته ویلی باغی چاته ویلی چې دا مار ډک کراوه یا دې ټیپ کې خدا زغه به پوښوم چې دا بار اورې د کیګر ما د ساده ویل شروع کړم ناغزر کتاب بند ده لیکن خپل د عادت مطابق وای خو ټیک ته کیږي نن به چوټي کوي نن زموږه طبيعت خراب نن به چوټي کوي نو ما یې راځو زه وایو ونه ارزو کوزه کتاب بندوم ګوره کتاب دا سم نه وای نو کنه اوس ګوره باب قولی تعالی عز وجل فین خفتم ګوره مولانا صاحبہ قوموا لله قانتين آئے کہ حکم دا مانزلے و حالت تا امن کے اللہ دمگا معاف کے اللہ زن پر ازرق دا دین اہمیت و قدر و قیمت پیدا کی ما سوچ کو فین خفتم فرجالن تصار چمنگا غزارہ ون سر خوگی ایارا سو ڈوڑے میں کی نمنگ نموز پاتش اور دا جہاد مسئلہ دا دشمن سر میزائل دیو غشی و لندی و سید رزار خیجی او ستاتوی کی چرته یریږي د دشمن د حمله نه او مزبا جماعت او سکون و اطمینان سره نشو کوله نو ګوره مزبا پریږي دی نه ٹھیک شو کنه نو پیادل خپل خپو باندې ودرېږي ځان ځله مزو کوي او که تاسو نشو کوله نه په سوالو باندې مز کوي خو مز پریږي دی خیال ورته کنه الله فین خفتم فرجالا فین خفتم پس کې چر تاسو یریږئ د ادا کولو د مزنا په طریقې د امن سره او په طریقې د قنوت سره نو فصلوا رجالا مسکوي تاسو په داسې حال کې چې ولاړ یې په خپل خو باندې او رکبانن یا په سورلو باندې فاذا منتم کر چې دا خوف زائل شي فذكر الله الله یاد کړئ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون لکه چې الله تاسو تعلیم درکړی دی دا احکامات چې تاسو ته دغه علم نو لکه خشوع سره بس اوس دې ځکه مولانا صاحبہ مفردات شروع شو ها تفسیر د مفرداتو امغه خو مخ کیلو چې په مفرداتو کې پوشکر مولوی صاحبہ لحاظ د ترتیب نشوي اوس کله مخ کې اتبراشي کله ورستو اتراشي او ماشاءالله تاسو ټول حافظان یې او تاسو هیڅ مشکل نه دي وقال ابن جبیر کرسیه علمه بس دا آیت کرسی کې راغی وسع کرسی السماوات والارض نو کرسی په معنی د علم سره دی بس اوس درو کو رسول
ويقال بسطة زيادة وفضلا بسطة في العلم والجسم دا د توالو صفات تلار معنی دا شو چې بسطة زیادة وفضلا مراد دا بسطتن بساطت فی الجسم مراد نه دی بلکې هغه فضیلت اور علم مراد دی ها چې الله پاک وته بسطتن فی العلم والجسم ورکړی دی افرغ علینا صبرا دای په منځ کې راغی اوس مخ کې لاړ افرغ علینا صبرا یعنی انزل علینا صبرا دعا د طالوت او دغه د مرګورو دا الله په موږ باندې صبر توي کا یعوده بیا د کرسی او سماوات آت کرسی تراغه یعوده یسقله یعوده استرکی اغیلرا یسقله درنی اغیلرا عثمان سشو ولا یعودو حفظهما نسترکی اللہ لرا حفاظت دی دعاو نسترکی اللہ لرا حفاظت دی دعاو اس دے دا یعودو مادہ ذکر کئی آدنی اے ساقالنی آدنی ساقالنی یعنی سمانا دیز درون کرما فما بانے بوش والعاد والعید القوہ عاد اور عید ذل عید قرآن کی راضی کے صورت صاد کے نو عاد والعید القوت ماند طاقت اور قوت راضی فبوہتا آغا دیر مخلانو واقعہ ابراہیم علیہ السلام فبوہتا اللذی کفارا اے ذہبت حجتہو لار دغینا دلیل داغی حجت کے فعل شو یعنی صفر شو خاویتن علی عروشها خاویہ مانا غرزیدلی مانا کہ لا انیس فیہا اس غمخوار پا دی کور کے نو دی کلے انیس دا انس ندخا اس غمخوار پا کے نو عروشها وشپین سپرون داغی اے ابنیتوها اغا سپرون داغی علی عروشها وزید خاویتن لا عروشها دا دوار یو زید کرکا السنه بیا لار واپس لا تغزو سنتو ولا نو السنه النعاس پر کاله نو ينشزها بیا واپس راغه هغه واقع د عزیر علیہ السلام لکه خاویه وروش دغیو اوس راغه نون شزها ا نخرجها چې څنګه راو باسو مونږ دی لرا حرکت ورکو مونږ دی لرا واغه چون کې اډو کې پزمکه وکنا نو کې فنون شزها کې فنخرجها دا اډو کې مونږ څنګه د زمکه نه راو باسو او دی په خپل منځ کې مونږ فټ کو کارخانه ته وګورای اوس ایسارنا یذرو کې مخکلار فیا ایسار فیا نار ایسار ستوي عاصفن ریح عاصفن اغه سخت شدید هوا تهب من الارض الى السماء چاغه د کتنه په بر تر روان وي څنګه كعمود فيه نار پشان دستنی چې هغه کې اور ډکوي ایسار موږ ته ګولګولا د اور وایو او دا ماشومان وي دا جنات وادو ناوي پکې دي هغه وایي کنده سله چراشي او دغه یو دغه جوړه داسې روانه تاسو څه وایي نو دا ګولګولا تاسو پیرانو خدا خود ماشومان خوا تاسو د څه وایي پیران ډوله نو ګولګولا دغه څنګه لکه ستړي په روانه الله اکبر ایکم تیزی وی او دغه چې په دې باغ کې دنه شو یو بوټي وسودای کنه وقال ابن عباس صلدن رسراغه فترکو صلدا صلصدوی لیس علی شیون باران په وریږي پکانی باندې نقیا من التراب شی خاور صفاشی وقال اکرما وابل فلم يصبها وابل فطل وابل اے مطر شدید موسلدار بارش د شبو پشکاله باران سخت شبی اطل النداء تری لیکن دا تری معنی که دا لغت وی
مفهومی نه ده مطر خفی معنی ده واذا مثل عمل المؤمن او دا مثال د عمل مؤمن دی لکه باران چوری کی پکانی باندې خاور نه پاتې کیږي او یو مؤمن مال خرج کی او ریاو کی نو ثواب نه پاتې کیږي یتسنى بیا رسول الله واقع د عزیر علیہ السلام تا اے یتغیر یعنی لم یتسنى لم یتغیر چې دغه مزاج او بوی رایحه نه بدل شي چلو وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو ولم يصلوا لكن ولا العدو سرا لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استاخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحد من الطائفتين. ګوره دا مسله وا په صلات خوف کې راځي دا مونږه ویلې ده په مغازی کې مخکې هم دا حدیث عبد الله ابن عمر چې کوم دی نو دا تقریبا چې کوم دی مستدل د احناف دی اگر چې جزء ثانی نه دا حدیث ساکت دی خو جزء اول کې بالکل د احناف مؤید دی صلات خوف طریقه او تاسو یاد کړئ چې کله جګړه وي او امام صاحب چې کوم دی نو مقتدیان به دوه ډلو کې تقسیم دي نو کله چې سنائی رکعتونه نو رکعت اول به امام یو قوم سره وکي عند الاحناف خبره کو نو امام چې یو رکوع دا یو رکعتو کې په سجده باندې چې دویم ته پاسي دغه فریق چې کوم دی دشمن ته ودرېږي او چې کوم فریق دشمن ته ولاړو هغه براشي امام سره برکات ثانی وکي بیا به امام سلام وګرځي نو د امام رکعتین شو د هر طائفه یو رکعت امام سره راغی دی ذکر فقط دا دی اوس دین رسو بس کوي نو زمنګ د احناف تحقیق بر د امام محمد لیکل دی حاشیه کې روایت لیکل دی د امام ابو حنیفه رحم الله تعالی بیا موږ وایو چې هغه رمبه طائفه براشي دلته کې خپل مزبا بدون القرات خلاص کی بیا به سلام علیکم زیبا فارغ شو بیا به غرستنه طائفه راشي خپل رکعت اول مع القرات با مکمل کی اخلاص ورمبای صدلته کې ذکر دا او دا حدیث یاد کې چې دا زمګه د احناف سره مستدل دي او موږ مستدلینو و اذا سئل عن صلاه الخوف تقول صلاه الخوف وشويه يتقدم الامام نو مخکې بشي امام او طائفه من الناس یو ډله د خلقنا ويصلي بهم الامام رکعت امام بدوی سره یو رکعتو کې بس نو وتكون دغه یو ډله چې کوم رکعت امام سره کړ دې وتكون طائفه منهم بينهم وبين العدو او شی به یو ډله د دوی نه په مېز د دې مسلمانانو په مېز د دشمن لپاره حفاظت ولم يصلوا او رغب امام سره په مسکی دې رکعت کې نه شریکيږي فاذا صلى الذين معه ركعتا هر کله چې موضوع کې هغه کسان چې امام سره شریک شو یو رکعت استاخروا نو دې ورستو تلار شي مکان الذي لم يصلوا زید هغه طائفه ته چې مسکی شریک شوی نو ول ټیک دی ولا يسلمون دې په مزن ځان نه فارغي سلام بناړي او دې نه خدا معلوم چې زیبا کنه واپس لاړو دې پر من قائل ويتقدم الذين لم يصلوا او مخکې بشي هغه طائفه چې مسکی نو شریک شوی ويصلون معه رکعتا یو رکعت بو کی ثم ينصرف الامام مزنزان فارغ کی وقد صلى رکعتين دیر یو رکعت دو رکعتو کی امام سے فيقوم كل واحد من الطائفتين وبدري هر یو د طائفتين فيصلون ينفذ رکعتا بعد ان ينصرف الامام هر یو طائفه وزان یو رکعتو کی خدا شکنا یو راضی با فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين دار یو طائفه لپاره دو رکعات شو فإن كان خوف هو اشد من ذلك کچره يرد دین زیات شي بیا بسکی مری سبا صلوا رجالا قياما على اقدامهم
رجال معنی وکړه چې صلو مزبک دوی رجالن په خپل اخپو باندې ذکر رجال د رجل نه دی د راجل نه دی په خپل اخپو باندې معنی قیامن علاق دامهم په خپل قدمونو باندې ولاړی او رکبانن به خو مستقبل قبلتی او غیر مستقبلیها معلومه شه بین سطول لیکلی دي چې مخه قبله ته کینا په حالت ضرورت کې د قبله توجه معاف کیږي په جهاد کې. قال المالك امام مالک فرمائے قال نافع اور عبد الله ابن عمر ذکر ذلك الا عن رسول الله صلی الله علیه وسلم معنی دا و چې دلته دی روایت رسول اله ابن عمر دغه معلومه ده چې دا روایت موقوف علی ابن عمر دی. امام مالک کوئی زه یقین کوم چې دا ابن عمر موقوف نه دی بلکې دا مرفوع دی. ماشاءالله ځکه چې هر هغه روایت چې موقوف علی صحابي وي او دغه ادراک په عقل سره ناممکن وي هغه موږ حمل کوو په حدیث مرخصه طالب جانا. باب تفسير قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا مرخصه. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا حميد بن الاسود ويزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال عن ابن ابي مليكه قال ابن الزبير قلت لعثمان هذه الايه التي في البقره والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا الى قوله غير اخراج قد نسختها دا اوس موږ وی مخامخه قد نسختها الاخرى دا آیت اول چې د آیت تربص دی د آیت حول دی دا کو منسوخ کړ دی آیت تربص فلما تكتبها ولت ذالکی بیا خو ملک کنا عثمان ندعوها یا ابن اخي زه په کتاب کې پرېګه د ملکل شوی ایروار لا اغیر شیء منه من مکانی قال احمد او نحو هذا یا دغه الفاظ یاد لري په مثال ځا. باب تفسير قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى کله چې ابراهيم عليه السلام درخواست کړ چې زما الله او خیاماتا کیفیت د ژوند کولو دمړو چې ته د امړي څنګه ژوند کوي جی. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة وسعيد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن احق بالشك من ابراهيم اذ قال رب ارني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فصرهن قد فعلم من تلاوتك ان مطالعتك قد اختم. دا دې پر کړو اوس ګوره مولوی سیوا اذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى دا غو تک قران ویل دي ماشاءالله الله پاک زم شيوخ باندې رحمتونه ووري چې دا قران افهام او تفهیم دمر عام کړی دي چې ماشاءالله خزم په قران باندې کوي. الله اکبر ولله الحمد. او څه زمانه کې دایت ډیر زیات مشکل او دا تصنو نه دلته یو ښه عالم او ښه زبردست عالم او یو ورځ ما څخه راغی او ما ته چې په دې آیت باندې بالکل نه پوهیږم او به سر میزان له ماترامات کې پوهیږم نه او ډیر مشر سره ښه عالم ما دې ته کشر خو تا چې کوم درسونو کې سبق ویل دی هغه ما هغه ته زنیم تل نه اوس تلې شوه دې آیت باندې ما پوهه چې رب یارني کیفیت ویل موت چې ابراهيم عليه السلام خو پیغمبرو د الله پاک د دې څنګه شک راغی په احیاء د اموات باندې داغه لپاره هغه وخت ما ته تفاسیر نو خو ما مسلم بلولو هغه زمانہ کې دا د مسلم د ازي خال کړل نووي چوالم تومن کې د امزه چې کوم د د استفهام تقریری ده الستم خیر من رکب المطایا هغه چې هر څه بیا متزینو خود نادر مشکوک شو. اوس مطلب دا چې ارنی کې فتوح الموتا کې دا سوال دا احیاء اموات نه دی چې ستا په ذهن کې تردد راشي بلکې دلته کې سوال په کیفیت احیاء دی. لکه اوس ما ته چاوي چې احمد قاری دی
زه ورته چې تلک تلاوت وکړه څنګه قاری دانه چې زما د دې په قرات باندې تردد دی خو زه کیفیت ته قرات خو واورم کان چې دې څنګه وای حاضر څنګه وای مشق څنګه کوي نو هغه څه معلومیږي نو کیف توحی الموتى اوس ګوره مولوی صاحب احمد دینه دا معلومیدل چې شاید د ابراهیم علی السلام په ذهن کې تردد راغی په احیاء الاموات باندې اوس دې حدیث توقع دا وای ابي اوروي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نحن احق بالشک من ابراهیم مګه زیات حقدار یو په شک کولو کې د ابراهیم علی السلام نا اذ قال کله چې ویل ابراهیم علی السلام چې رب یارنی کیف تحیی الموتى اے الله خیماتا کیفیت دا معنا بنا کې څنګه ژوند دي کای ته مړی نه نه اے الله خیماتا په کومه طریقې ته ژوند دي کای مړی وقال الله ورته فرمایل چا ولم تؤمن تا خو یقین راوړې ده بیا ولې سوال کوي او په دې کې چې دنیا تفاسیر وګوره نو تشفی ناراضي سوا د غریبونه غرایب القرآن نه او ولم تؤمن کې د مطلب د سوال الله ابراهيم عليه السلام نه چکی نو تردد په ایمان د ابراهيم کې نه کوي بلکې حال د ابراهيم عوام متخی چې تاسو ابراهيم چې کوم سوال کړی دی دا د تردد په بنا باندې نه کړي بلکې دا د زیادت علم په بنا باندې کړ دی ذکر اولم تؤمن تا ایمان نه راوړي نو معنا عوام متخی چې ایمان راوړ دي بلا ما راوړ دي ایمان ولکن لیطمئن قلبی د علم مشاهده پس علم استدلال نه غواړم قال فسرهن الیک نو معنا قطعهن الیک بخاری وی د سر په مانده قطع سره راغې تاسو جنگونه کوي یو تنه مرشم بل پاتې جنگونه دغه ځکه پاتې شي پوښی کنه او دا تفسیر ابن جریر چې څنګه حل کړ داس د چاپلار دي شال کولې اې دا ځکه حل کړل فسرهن الیک فقطعهن بزان ته مایل غوس کا ټوکړي ټوکړي کا اګه صرف ماده اعلان سره شي نو بیا مقطع مقصود ده سمانه فسرهن الیک ځان سره مختکا او بیا ټک ټوکا او بیا په غرونو باندې تقسیم کا ٹھیک شو مولانا صاحبہ اوس دې کې احمد غوږ کې د نانو احق بالشک من ابراهيم دې جملې څه مطلب دی یو مطلب د شعر قران دی او ما ته هغه ذکرې په نوې کې لیکل دي مالی دلې چې حضرت امام الانبیاء داخې چې ابراهيم شک نو کړي او که څوک وایي چې چا په ځل کې راځي چې شک کړي دي نو نحنو احق بالشک موږ زیات حقدار په شک یو د ابراهیم نا زکه موږ کې شران یو او هغه زموږ مشر دی خو کله چې موږ شک نه کړي نو زموږ مشرم نه کړي دا معنا شو دا نوې ذکر کړه دین قول دا چې نحنو کې ځان ته نه وي بلکې نحنو کې امت ته وي نحنو احق بشک زما دا بچوري امتیان زیاد حقدار دي په شک د ابراهیم نا خو زما شاګردانو شک نه ده کړي نه شک کوي بیا زمونږ مشر مقتدا ابراهیم شک څنګه کړي دي ٹھیک شو او تواضع شو یا امت شو خبر اخلاص شو مخکې دا باب تفسير قوله تعالى يود احدكم ان تكون له جنة الى قوله تتفكرون آیا خو یو د تاسو نه چې ویل پات دغه باغ ٹھیک شو او مخکې بیا ته یاد چې ولو ذریه ضعفا فاصابوا اثار فی نار فاحترقت او دې بیا بوډاوی واړو ماشومانی او چې باغ سمسور شي اور راشي هغه مسکور شي ٹھیک شو نو دې کې مثال دی دغه مال او د دولت زکه چې سره چې بوډا شي دغه هرڅ زیات شي سره چې بوډا شي نو ګټه نشي کوله ا دې ته خپلم ضرورت وي بیا واړو بچی چې کمای نشي کوله ایتم ضرورت وي ا دغه وخت کې ور راشي او باغ اوسوي نو د باغبان به بیړه غر کې شي کې نه غر کیږي نو دغه چې قیامت راځي او التک عمل کیږي نه بس ورته تعالی عمل تر کول نشي او چې کوم اعمال تا کړی هغه فوج د ریا باطل شي وي بیا ځکه هو کنګال بینک او پاکستان وګرځي نو
وبه قال حدثنا ابراهيم حدثنا هشام عن ابن جريج قال سمعت عبد الله بن ابي مليكه يحدث عن ابن عباس قال التحويل وسمعت اخاه ابا بكر بن ابي مليكه يحدث عن عبيد بن عمير قال قال عمر يوما لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ګورا رورا وکیدا ويحدث عن عبيد بن عمير قال عمر يوما لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر يورز صحابه کرام توي فيما تروا نازل آیا فكم سز کی وینه تاسو نزول دي آیت یا فيما تروا نازل آیا فكم مقصد باندې تاسو ګمان کوئ په مقصد دي آیت باندې چې دي آیت مقصد سره ټیکوا آیا ود احدکم ان تكون له جنہ مطلب یې سره دې آیت نزول سره د چا پاکه ده نو قالو صحابه وی الله اعلم الله پوه ده الله دې په حقیقت باندې پوه ده فغضب عمر سے په دې باندې غصه شو اوس ما توکلا عمر سے ولې غصه شو په دې باندې د غصه شو چې دوی تحویل د علم ال الله کړ دې په دې باندې غصه شو چې عمر دا استفسار بطور امتحانو او دوی امتحان نور کو عمر صاحب تا دا سوال د امتحانو لکه تاسو یو ممتحن تاسو کی چې دې آیت مطلب بیان کړو الله وځي کنه الله عالم مرادي ممتحن خو بخامه خو چې مراد خو الله ته معلوم دي او تام سي ذکر دې کې نه ایو عالم چا مرید توي چاله کې ګیره وساته ایو ته جی ته دعا کوا نایو ته زه خو دعا کوم خو تم سه حیا کوا زه خو دعا کوم خو تم سه حیا وکا دا استفسار د عمر سے بطوري امتحانو چې تاسو سب پوهیږئ چې دا د چا په حق کې راغره دي رضی الله اعلم وقالوا دوی چې قالوا نعلم فقال عمر سے بيقولوا نعلم او لا نعلم زتاسو امتحان اخلما تفیض الى علم الله خو پکار دی خودل تاسو امتحان چې تاسو سې ذکر دیو کې نه نو فقال عمر يقولوا ويتاسو نعلم او لا نعلم یا کو چې مطلب ذات مت معلوم دی یا وای چې مطلب ذات مت نه دی معلوم فقال ابن عباس في نفسي ابن عباس في نفسي منها شيء يا امير المؤمنين زما په دې ځکه کې د دې آیت په باره کې یو خبر شته ای زموږ مؤمنانو امیرا قال عمر يا ابن اخي قل ولا تحقر النفس كما شاء الله یا ابن اخي ای زموږ قل ويا ولا تحقر نفسك ورخپل ځان حقیر مګانا هر سمانه شو چې یو مسله درته معلومه وي او ته ځان حقیر غنی او نه بیانې دام ګوره خبره ګناه ده ځان سپک مګانا چې سدي یادي نو هغه وایا مطلب پوښوځه قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل ودیات کې بیان شوی دی مثال دات بیان کړی دی آیت کې بیان کړی شوی دی مثال د یو عمل نو قال عمر سيبوي اي عمل د کوم عمل نو قال ابن عباس لعمل د عمل او ځکه ابن عباس هم تفسیر نکا نو قال عمر لرجل غني اوس تفسیر کې الله په دې آیت کې مثال بیان کړی دی لپاره یو رجل غنی مالدارا يعمل بطاعت الله عز وجل چې عمل کوي د الله په تابعدار ہے ثم بعث الله له شیطان بیا الله په دې باندې جديد بد عمله په وجه سره الله په شیطان مسلط کی فعامل بالمعاصی دې بیا بدکارین اعمال شروع کړیا کاری حتا اغرق اعمالو تدې چې الله پاک ول اعمال ټول ډوب کی نو اصحاب اثار شو مثلا او تفسیر خسته شو مزیدار شو ٹھیک شو مطلب تو رسیدې مخکې دا ونرسې چلو مخکې دا باب تفسیر قول الله تعالی لا يسألون الناس الحافا يقالوا بس لا يسألون الناس الحافا الله د مجاهدین ذکر کوي چې مجاهد یعنی مستاد مصرف د زکات مصرف او د انفاق مصرف چره مجاهدین دي اغي نه خسر لا يسألون الناس نغواړي د خلقنا په وازولو دخلي باندې سبحان الله خلا نوازش القرآن ناشنا خبرې
او سو کوئی د پنده شه معنی کول چمټ کار لکه دا چمټ کار دا اوسوي کنه په لارې باندې چې دا زرانی عمره جو زرانو سوال شروع کړه ته یو روپیا را کنه کړي هي تاسو یو روپیا را کنه هر یو روپیا را کنه ته خور خدای دې به روپیا را کنه د دې ته چمټ کار اې خطي درته کو مقصد الآیت کوم دی لا شر الناس الخافا نفي د صالح مطلقا اوس وی ګورم رسبا يقال الحف علي والح علي واحفاني بالمساله ټول ترجمه یو شوا الحف علي فما بني الحاف کو مبالغه وکړه په ما باندې والح الي او په ما باندې زور وک یعنی کلکش په ما باندې په سوال واحفاني بالمساله او ډیره مبالغه وکړه ما نه په سوال کې مثال بسنګ وی فيحفكم يجحدكم آغا سورة محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحافا فيحفكم تبخلوا اللہ پتا سبحان زورو کی یا په کوششو کی مبالغو کی په سوال باندې الحاف سوال کول په طریقې د مبالغه سره جی وبه قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شريك بن ابي نمر ان عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن ابي عمرو الانصاري قال دعوا سمعنا ابا هريره غبور سے نور يقول قال نبی صلی الله علیه وسلم ليس المسكين ند مسکین کامل الذي اغا ترد التمرة والتمرتان چې شری اغه لرا تا یو کجورا د کورنا یا دو کجوري یا یو نوړ یا دو نوړانه ګوندل باندې ته بچاته تلې کنه نو دا بعد خلک سوال کوي دا ګور چې خرسي ګورنالور یو دای کی شکری کې ول یو ګور یو دانه ور دی بل دانه په دې ته مسكين نه وي چې یو ټکای شړی یا یو ټوکړه یو نوړې شړی ولكن المسكين الذي يتعفف او مسكين کامل هغه د ځان بچ ساتي د سوالنا وقرو ان شئتم اولله تاسو زما د دې قول مصداق کې چې تاسو خوښوي یعنی قول تعالی لا يسالون الناس الحافا نکي د خلقنا سوال په فضولو دخلی سرا ځکه يتعفف معنی دا شو مخکله باب تفسير قول الله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا المس والجنون الله پاک ګور دا حرمت ربا مسله ده الله حرام کړی د بيع الله حلال کړی د بيع او حرام کړی د ربا او دا جواب دی دغه منکرینو چې چا چې نمل بيع مثل الربا المس الجنون لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبط الشیطان من المس او مس مراد جنون دی چې لیونه کړی وي او بل دی روایت دی ناشنا روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم سړی سود خوري کوي نو پر د قیامت چې دی په پاسي نو بالکل لیونه په پاسي الله اکبر جی وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن قياس قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشه قالت لما نزلت الايات من اخر سوره البقره کچ نازل شو هغه آیتونه تګد احل الله البيع الذين ياكلون الربا الذين ياكلون الربا نواخلي تروتقوا يوما ترجعون فيه الى الله پوری دا ټول آیتونه وایا غل اشکال ختميږي هر کچ نازل شو دایتونه داخله سوره بقره چې پر اغوار دی په باب دربا کې وقرأها رسول الله صلی الله علیه وسلم او نبی علیہ السلام دا ولستل علی الناس بخلقه ثم حرم التجاره في الخمر دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ حرمت تجارت په شرابو کې زدا پرته کې نبی حضرت باب قول تعالی یمحق الله الربا الله مٹاوي معاملات د سود قال ابو عبد الله بخاري يذهبه معنا د يمحق معنا شو يذهب اذهاب یو شی د خط یو شی ختمول
داسې چې دغه هغه نخ نخم پاتې نشي. شاه طالب جانا قال حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت ابا الزبير يحدث عن مسروق عن عائشة انها قالت لما نزلت الايات الاواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن عليهم في المسجد فحرم التجارة في الخمر. ما شاء الله. عائشہ صدیقہ فرمائے چرکر نازل کر شو دا آیات آخری د سورۃ بقرہ نا راغ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اوی لوسل په خلق باندې په جمعات کې نو فحرمت تجارت فی الخمر. دغه وخت پیغمبر اسلام اعلان وکړ حرمت تجارت په شرابو کې. اوس کتا حاجه کتلی وی نو ډیره خدا کینی کتلی ما هو کتلی صاحب زیاده. خدایو حدیث پر یاد کا نبی علیہ السلام فرمایا آکل الربا یوبعث یوم القیامت مجنونا. سودخور چې به قیامت پر پاسی او دی به لیونه پاسی. او سوال دادی مولانا صاحبہ چې حرمت ربا چې دا او حرمت خمر چې دی دا خو ډیر مخکې نازل شوی دی او دل تراغه چې دی آیت نرس یمحق الله ربا آیت ربا نرس نازل شوی دی. اوس بس کوي سوال پوښوي حرمت خمر د آیت ربا نه مخکې نازل دی او دی آیت کې راځي چې حرمت خمر د آیت ربا نه رس نازل شوی دی. دای ګڼ جوابونه دي تقریبا څلور دي. یو جواب ده مولانا صاحبہ چې یو د حرمت خمر یعنی شرب خمر یو تجارت خمر دی. نو شرب خمر دا ډیر آیت ربا نه مخکې نازل شو او تجارت الخمر چې دی دا آیت ربا نه رسول راغلی دي. دا یو خبره شو. دیم قول چې هغه د ټولو نه بهترین دی هغه دا چې حرمت خمر او تجارت دواړه مخکې راغلو خو دې آیت ربا نه رسول د حرمت به طور تاکید ذکر کړ دی. درېمه خبره چې زما په ذهن کې ډېره خوندوره ده او ستا عاشیلی کلی ده الله الله حرمت خمر او تجارت خمر دې حرمت دواړه مخکې راغلو. آیت الربا نرست پیغمبر علی السلام صرف د هغه خلقو په حق کې ذکر کړی چې چاته دې آیتونو رصد نو شوه دې نه مخکې. دا جمله ډیره مزیدار ده. د هغه نیوی مهمانان چې څوک راغلو ملمانه نو آیت الربا چې ورته بیان ک نو حرمت خمر شرب خمر و تجارتها هغه ورته بیان ک. اوس دا دوباره تاکیدنو یا دوباره ذکر کول هغه چاته وو چې چاته مکه حرمت نو رسیدلې. تاسو ذکر کړی او زماله خپل ذکر راکې چې شیخ د پیړې وکاله تحقیق نو چې کوم موضوع باندې تحقیق چې اخر کې 10 منټه پاتې شل وای به 10 منټه ته هیڅ نو بیا به ته لا اله مشکل کشانی فلانی یې دې لپاره چې دا خدمات جمعه ته بازار د چتو ملمر اغلی چې ته توحید ورسي او عقیده دغه سبو کنه یار جمعه ته باور راځي ایته سبا د غلام الله خان جمعه ته بوله برابر اخر 10 منټه به هر جمعه کې توحید بیان ده. دا یو طرز دې چې اجمال سارو کته زه خوشاله شوم. او یکون قد حضر المجلس من لم يبلغه. مکه طالب جانا باب تفسیر قوله تعالی فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فاعلموا. شابه لیک صبر وکا. دا اکثر مليان د فاذنو ترجمه باندې ځان ګډوډ کین بخاری ورته وي فإن لم تفعلوا چرتا سن پوګه نو فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اکثر خلق اعلان وکړي د جنگ الله او رسول سره دا معنی صحیح نه ده. فأذنوا یعنی فعلموا خبر شي تاسو اعلان د جنگ د الله او د رسولنا معنی دا واخه ده. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو قال حدثنا شعبة عن منصور شاب سورة العمران من خلاصو شابه قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد وحرم التجارة. هر کله اخریاتونه سورة بقره نازل شونه پیغمبر اسلام په جمعات کې او اعلان د حرمت تجارتو کا انور خبره موږ وکړلې مخکې دا. باب قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. قرآن پاک تا د تجارت طریقه خی کی چرتا تجارت کړي او ستا چې کوم د قرضدار هغه کې مالدار دی دغه حالت یسر ته انتظار وکا
او کې واقعي غریب دی نو طالب جانا هغه ته معاف کا درگذرو کا وین کان ذو عسرتن کې چریدا خاوند مال قرضدار استا خاوند تنگ دسته فنظرتن الی میسرا پتا انتظار لازم دی دغه حالت اسانتیا تا وان تصدقوا کې چرته صدقو کې مان خپل حق و تماف کې ودا تعالی پر بهتر دین کنتم تعلمون شاب طالب جانا وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور والأعمش عن أبي زهير عن مسروق عن عائشة قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراهن علينا ثم حرم التجارة في الخمر قد مر مرارا قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. بس باب دې په بیان د تفسیر دې قول د باری تعالی او یریږي دا غلوی رځنا چې تاسو واپس کړئ شي پای کې الله مهربان تا لاندې نقطې لیکلې د چاغه یومن در مرګ رز د یا د قیامت تا او کې د مرګ رز شي نو من ماته قد قامت قیامتو لیکن اصل معنی دا چې د ارز کوم رز ده دارز د آخرت دا چل شابه. وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن الشافعي عن ابن عباس قال آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. آخر آیت نزلت علی النبی صلی الله علیه وسلم آیت الربا. آخری آیت چې په پیغمبر پاک راغله ده هغه آیت الربا ده. اوس ګوره د اشکالات دي ځکه او تا چې مغازی ویل دي التما تا حل کړو چې آخری آیت نازل شوه الیوم اکملت بیا آخری آیت نازل شوه یستفتونک فی سره کلاله آیت الکلاله آخری آیت نازل شوه دی او دلته چې آیت الربا آخری نازل شوه دی او حالانکه اتفاق دا چې وتقوا یوما ترجعون فی الله آخری آیت دی دا تطبیق څنګه په اعتبار د هلو حرمت آخری الیوم اکملت ده په اعتبار د آیات الفرائض آیت الکلاله ده آخر کې په اعتبار د آیات الربا دا آیت ته تیشوا او په اعتبار د اختتام په اعتبار د آخری په اعتبار د کل آیت نصرا وتقوا یوما ده او په اعتبار د سورۃ سرا سورۃ نصر ده خبر اخلاص شو مخی اذا باب تفسیر قولی تعالی وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوه وان تبدوا ما فی انفسکم کې تاسو ښکار کوي هغه عقیده چې تاسو نو کدا یا پټ ساته یحاسبکم بالله الله بستاسو په دې سری حساب کی ويقول لمن یشاء حساب بکی الله ستاسو دې بخنه کوي الله چې چاته دغه خوښشي ويعذب من یشاء سزا ورکي چې چاته اراده وکي والله على كل شيء قدير درس فرق کومه خصورت خلاصه و شابه او دا محمد راغه دا کوم محمد دی یا خو محمد ابن یحیی الفضیلی دی چې هغه امام بخاری مقابل چو او دې دغه نوم نه اخلي یا دین علاوه نورم دوی ذکر کړی دي تاسو نور درې ذکر کړی دي زی حدثنا النبيلي قال حدثنا مسكين عن شعبة عن خالد الحزاء عن مروان الأصفر عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر یعنی دا مروان ابن اصفر د یو سړی ذکر کوي چې د صحابه نه دی اگر نوجوان صحابي د صحابه نو څوک دی ابن عمر دی انها ابن عمر انها دعت ان تبدو والا قد نسخت نمسوخ شوی دی کم ان تبدو ما فی انفسکم دا آیت منسوخ دی بس یا صدی کے لوی باس دے کنا بیارسو دا آیت منسوخ دے وجد نسخ صدا اللہ ان تبدو ما فی انفسکم کہ تا اخکار کئی اغا وسوسا چستا پذرکی دا یا پتا ساتی زبستا پتی بانے حساب کوم حالانکہ قرآن کی راضی رسول چلا یکلف اللہ نسن الا وسا دا خیال راتلل او نراتلل یا وطل دا خو په وسط انسانی کی نشتے بیاز دا محاسبت څنګه وکيږي و ان تبدو منسوخ فلا يكلف الله سرا بس دا بخاری دا غسوي او بیا رسول خپل خبر سو کوم ځا باب قولي ان الرسول بما انزل اليه من ربي وقال ابن عباس اسرا عهدا ويقال غفرانك مغفرتك فاغفر لنا ما شاء الله ګور اقوام الرسول تاوي ابن عباس اسرا یعنی عهدا ولا تحمل علينا اسرا دکنا نو داس عهد داس احکامات چې موږ دغه تعمیل نشو کولای
ويقال غفرانك اے غفرانك ربنا ولیکن مسجد غفرانك معنی صدا اے مغفرتك الله نسألك غفرانك اے مغفرتك من تا نستا مغفرت غواړو فاغفر لنا الله تمغه معاف کا جی. وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرنا روح قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن مروان الاسفر عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احسبه ابن یعنی دا رجل چې اصحاب نبی نه دي مروان ز ګمان کوم چې دغه رجل ابن عمر سیب دی وغو ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه قال دیوی نسختها الآیت التي بعدها یعنی دا آیت د ان تبدو منسوخ کړي دي هر هغه آیت چې دین رستو را روان دي دا هاي دمرو غټه کړي دا چې تبه چې دا آنے واله صورت جز دي حالانکه دا د بقره اخري سره نه التي بعدها او التي هغه آیت چې دین رستو کم دي لا يكلف الله نفسا الا وسعها اوس ما پوښی دې د ګوره دا اصل مسله خدغه چې ان تبدو ما فی انفسکم الله کته کارکه د زړه راز یا پټه زبتا تاسو کو او سوال داو چې د زړه دا راز چې دی په دې باندې محاسبه دا خو تکلیف ما لا یطاق دی او قران چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها علماء وی چې دا آخري آیت لا یکلفو دا ناسخ شدی لپاره لہذا د وسوسې تاسو پر د قیامت نکی لیکن زمګه تحقیق هغه د مفسرین نه چې موږ ذکر ځای غدا چې تفسیر نصفی فرمایي چې تبدو ما فی انفسکم دین مراد امور اعتقادیه دي نفس وسوسه نه ده لہذا دا خپل په محکم شو لا یکلف الله خپل په محکم دي ان تبدو ما کته کارکه هغه عقیده چې ستاسو د زړه کې ده یا د عقیده پټه ساتي الله به تعالی دې تاسو کوي نو مراد عقیده ده او بیا د ابن نصفی نقطه ډیر ناشنا ده ان تبدو ده ان تبدو د ابداع نه ده دا ابداع او دا اخفاء چې ده دا من افعال العباد دا امور اختیاریونه ان تبدو او تخفو نو کې ان تبدو معنا بسنګي لکه چې تا احکار مطالعه کړي وا او تخفو لکه چې تا اوس پټه پټه کولا نو که نور چا د پتی ما ته پته وکنه دا کله ورته نو ان تبدو لکه احکار مطالعه او تخفو چې پټه پټه دي کړ نو موږ بس اوسو تا وځه لکه مخکې کاته او دې ته وی دا ابداع او اخفاء چې کومه ده دا من افعال العباد ده نو امور غیر اختیاري نه دي درېمه خبره دا ده چې چونکې موږ مخکې ویلو تاسو سورۃ بقره په ابتدا ما نسخ باندې چې النسخ یاتی فی الاحکام لا فی الاخبار او دا احکام نه دي نو دمره بس دا او موږ درس کې هغه شعر چې وایو نغم مزیدار دی کنه ځکه چې دا ان تبدو ما فی انفسکم دا خیالات چې د انسان په ذکر راځي دا 15 قسم دي یو د حادث دی یو د خاطر یو حدیث نفس دی یو وسوسه ده ٹھیک شو ایو هم دی بل عزم دی نو بغیر د عزم نه باقی ټول چکم دی پای باندې گرفت نشته دی حادث خاطر حدیث نفس هم عزم نو دی عزم باندې گرفت دی چې دا ستا په اختیار کې دی او حاجز خاطر وسوسه هم دا ستاسو اختیار کې نه دي لکه حاجز دی ته چې نفس خیال راغی او لاړ خاطر زړه کې د خیال راغی لغو نثار شو او الته اتیان او ادم اتیان او فعل او ادم فعل هغه تر استاد نفس متوجه نشو وسوسه دی ته وی چې زړه کې د خیال راغی او څنګه شو دا اراده د فعل او اراده د ترک دوړو باندې تردد دی استاد د الله یو طرف ته حاکم شوی نه دی او هم دې ته وی چې استاد ځکه وسوسه د ترک یا د اتیان راشي یو طرف ته مائل شي خو صدور نه دی شوی او عزم دې ته وی چې سر دې غټه کوي چې خامخبه داسې کار کوما نو په دې باندې تا باندې گرفته نو ان تبدو ما فی انفسکم العزم بیا اشکال ختم دی یا والذین یحبون ان تشیع الفاحشه
فی الذین آمنو نو دا هغه د اعظم قبیله نشوا مراتب القصد خمس حاجس ذکروا فخاطر فحديث النفس فاستمع يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع مخيرا ترى شوي لا بس بغالي